چې اسناده حسن دا د متقدمین و محدثین په نسبت باندې مستلزم دی صحت المتن لرا. دی ضروري شیخ امین الله لیکلی دی، شیخ البانی لیکلی دی، یره جی پلان کی لیکلی دی چې صحت السند مستلزم نه دی صحت المتن لرا. قربان لیکلی دی، خدای خم نه دی لیکلی چې صحت السند صحت المتن له مستلزم نه دی. نو ګنې دا قاعده شو چې انکار حدیث ثابت شو. دا خبره خو نه ده کړې. اغي دا وی چې دا اسناده حسن راغه صحیح راغه، نو بیا ګوره کچرته کې دا متقدمین او د دې فن ماهر علما ویلي چې صحیح الاسناد، نو پوه شي چې دا مستلزم د صحت المتن لرا. او کچرته یو عام عالم ځان وکړو صحیح الاسناد اوی، نو بیا یو مرحله ته پاتې ده چې وګوره شاذ او معلول دی او کنه دی. که شاذ او معلول نی، نو د وړو کې مولا د تحقیق خبره چې حدیث سندن صحیح دی هم به دا مستلزم وي صحت المتن لرا. پاتې شو دا چې د قرآن خلاف دی، دا چې محدثینو د قرآن خلاف نه ګرځولې، او دا چې ائمه د حدیث او امت مسلمه د قرآن خلاف نه ګرځولې. د احمد سعید ملتانی چې د خلاف قرآن خلاف ګرځي، خضر حیات بکروی صاحب هداه الله و ایانا چې د قرآن خلاف ګرځي، منیر شاکر او تمنا عمادی چې د قرآن خلاف ګرځي. مونږ به وایو دا د خضر حیات د عقل خلاف دی، دا د الله د کتاب خلاف نه دی.